جمعیت علما اسلام قیادت کمزوري کولو دپاره دوی بیا یو نوې طریقه وکړه. د دوی دا خیال و چې د مدرسو دا 35 لاک طلبا دا د مولانا صاحب په شا ولاړ دي. د ټولو نه اولې وفاق المدارس چې کوم د 23,000 مدرسو مشترکه بورډ دی د هغې د ماتولو کوشش یې وکړ. بورډونه به یې داسې تقسیمول لکه سړی چې په لاره کې په ماشومانو ریوړی تقسیموي. یو مدرسې والا به ولیده چې دا والا دا ستا بورډ شو، بل ملا له به وایي دا ستا بورډ شو، بل ملا به یې لیده هغه ته به دا ستا بورډ شو. امتحاني بورډ هغه د غونډې دنیا د غونډ ملک په سطح باندې چې کوم بورډ دی دا په کلونو کې جوړیږي. د هغې ډاکومنټیشن هغه په کلونو کې کیږي او دوی په هفتو په حساب سره یو مدرسې له بلې مدرسې له یو له بل له بورډونه تقسیم کړي. دا صرف او صرف څه دپاره چې دا کم تحریک چې د یهودي لابي خلاف شروع دی چې دا کمزوري شي. بیا یې د دغې نه علاوه د دې نه مخکې دوی خو په دې نه دي خبر، په تیاره کې غشي ولي، نو د دې نه مخکې په تبلیغي جماعت ورالل. ریوند مرکز بندوه، د هغې نه علاوه په ریوند تبلیغي جماعت کې 2 ډلې جوړول چې دا د شورا ملګري دي او دا د امارت ملګري دي. هغه قصه وله مشرانو ختمه کړه، په وفاق المدارس رالل. هغه قصه مو ته مشرانو قابو کې وساتله او هغه وحدت قابو وساته. بیا یې په جمعیت علما شروع وکړه. وی به چې دا مولوي صاحب خبرې بس دې ځان له د جمعیت علما امیر شو، دا د صوبې امیر دی او دا د مرکز امیر دی او بس په خپل نوم باندې جمعیت علما روانه شوه. د مفتي شاهزیب نوم مفتي شاهزیب دی، مور او پلار وله دغه نوم ږدلی، په شناختي کارت کې هم د ده دغه نوم دی. زه راپاڅېم زه وایم چې نه دا زما مفتي شاهزیب نوم دی، دا کیدی شي. دا عقل تسلیموي او خبره. داسې خلک یې راوچت کړل او هغوی ګرځي او هر ځای کې وایي چې زه جمعیت علما یم. نو مقصد دا دی چې دا ټول د دغه ګیم حصه ده او دا ګیم څه دی؟ صرف د دې نړۍ نه مذهبي طبقه ختمول. که هغې کې زما کس استعمالیږي او که د بل هغه استعمالیږي، کوشش یې صرف دغه دی چې جمعیت علما اسلام د قیادت ملا په ځمکه ولګي. خو الحمدلله چې تر څو د الله تعالی مدد او نصرت د جمعیت علما سره او د دې عوامو مرستې ورسره، د دې نړۍ د مسلمانانو غیرتمندو مسلمانانو مرسته د جمعیت علما اسلام د اکابرینو سره، نو انشاءالله العزیز د جمعیت علما به یو قسم ملاماتې نه مومي انشاءالله.